خپل وزیر اعلی نو سپین وزیر اعلی ته زه د محمود خان ته یم چې ته ماله نوټیفیکیشن وباسه صرف د 15 یا د 6 میاشتو نوټیفیکیشن ته ماله وباسه که سحر له ما ایرپورټ نو کولاو کړی نو بیا دې دا خلک مطلب دا دی ما په کاڼو ولي که تاسو خیال کړی په 2013 کې ما یو درنه کړې وه او زما دا ډیمانډ سو زما یو 3 ډیمانډ سو یو د اسپتالو یو د ایرپورټو او یو جی ټي روډو نو الحمدلله چې اسپتال خو کولاو شو دا هو بالکل دا اسپتال کولاو شو بله خبره جی ټي روډ واده ما کړي هغه پوره شوه خو د ایرپورټ خبره ده لکه څنګه چې حکومت اعلان کړی په دې کې نوټیفیکیشن هم شوی چې یاره دا په اګست کې کولاو کړی شي نو تاسو په خپله دا سوچ وکئ زما چې څومره مسافر دي لکه انتهایی زه په هغو باندې خفه کېږم ځکه که خدای مکا که یو سړی پکې مړ شي یا نور څه داسې حادثه راشي نو دا زمونږ دپاره ډیره یو بهتر توپه وه چې یاره دا د سیدو شریف دا ایرپورټ فوري طور دې کولاو کړی وی خو زه دا ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې وزیر اعلی هم زمونږ دی ځکه محمود خان ته زه په دې کې هم ریکویسټ کړی دی ما څو پیرې هغه ته ویلي هم دي بای پیسټ زه د هغه سره میلاو شوی یم چې دا زموږ د سیمې خبره ده دا د مسافرو خبره ده دا زموږ د بچو خبره ده مهرباني وکړه او ته د سیدو شریف ایرپورټ چې دی نو هغه فوري طور کولاو کړه د دې افتتاح وکړه هغه دا خبره وکړه چې دا په اګست کې کولاو شي نو اګست کوم ځای دی او دا کومه میاشت ده لکه زه ډېر په افسوس سره یم بله خبره د سټوډنټ ده چې زه ډېر زیات افسوس کوم په دې خبره باندې که تاسو له یو مثال درکړم زه پرون ما یو ویزټ کړی دی د ډګري کالج چې په هغې کې کوم هاسټل دی دا د سټوډنټ د خولې خبره ده چې په ما پسې کلي ته راغلي و چې یاره زموږ هاسټل بند دی نو کله چې زه میلاو شوم د هغو د پرنسپل سره نو دا خبره یې ما ته وکړه چې دا به زه په 2 ورځو کې دننه د هاسټل کولوم نن ما ته هغه سټوډنټانو ټلیفون وکړو هغه هاسټل هغه شانتې بند دی نو مولانا خو صرف مطلب دا د اشاره ورکړې ده او زما ګوره اشارې نه پاکه خبره کوم زه مراد سعید ته هم وایم چې د وزیر دی د روډونو هغه حالات هم ما کتلی دي دا صرف دې له موږ نه دي لېږلي چې په ورو وټونو دی اغوستي دي عمران خان اغوستي دي او مراد سعید اغوستي دي داسې زموږ دنیا نور منسټرانو اغوستي دي د دې لپاره موږ نه دي لېږلي چې دی په کرسۍ تاویږي او راتاویږي او دی په هلیکاپټر کې راځي او د قوم روپۍ چې دا نو هغه په داسې مطلب دا دی هغه اولوزی نو د کوټې د دې هلیکاپټر نه راکوشئ او د دې خلکو دا مسایل حل کوي زه مراد سعید ته هم وایم زه که اوس زه د فضل حکیم خبره وکړم نو فضل حکیم سره خو د مچۍ دم هم نشته نو زه هغه سره څه خبره وکړم بله خبره زه دا کوم چې موږ په بډې منډیټ سره دې لېږلي دي نو د دې دپاره موږ نه دي لېږلي چې آیا ته په هلیکاپټر کې ګرځې او ته په مرسډیز کې ګرځې دلته زموږ چې کوم سټوډنټ دي یا زموږ ایرپورټ داسې پروت دی نو لکه زه د مراد سعید ته وایم چې مهرباني وکړه او د دغې هلیکاپټر نه لوکټې راکوشه د دغې مرسډیز نه لږ راکوشه او د دې خپل د دې سیمې تپوس وکړه ته موږ د دې لپاره لېږلی وی چې یاره موږ له ښه قانونسازي وکړې نو تاسو په اسمبلی کې یو بل ګریوانونو ته لاس اچوئ یو بل کنځئ نو دې له خو موږ تاسو نه یې لېږلي تاسو ما ته دا ووایه نن سټوډنټ چې دی هغه دومره په تکلیف کې دي چې هاسټل د هغو لپاره ښه اویلیبل دی او ښه تیار دی او هغه نه کولاویږي ډېر د افسوس خبره ده خو ما راته ووایي چې مولانا صرف سیګنل ورکوي او ګوره یو خبره واوره چې په 20 تاریخ په زه سره د سټوډنټ د هغو سره په ډي چوک کې ما درنه ورکړي ځکه لاول زه تاسو له ټایم درکوم وفاقي حکومت ته هم وایم او مرکزي ته هم وایم او چیف منسټر ته هم وایم او وزیرانو ته هم وایم او دغې مراد سعید ته هم وایم چې فورن په 24 ګنټې کې ایرپورټ کولاو نه شو لکه نو بیا به زمانه ګیله نه کوئ ځکه د یونیورسټۍ د سټوډنټ خبره ده که دم مطلب دا د حل نه شوه او که د سبا پورې دغه هاسټل په دغې کالج کې کولاو نه نو بیا به زمانه ګیله نه کوئ په دې به نه کوئ چې په دې باندې زما سره چې څومره خلک راوتې او په 2013 کې تاسو ته پته نه ما د ایرپورټ دپاره د اسپتال دپاره د دې روډ دپاره جی ټي روډ دپاره هغه هم وشو د هغې کلامه پورې په کار روان دی سب پوره شوی دی څه لا نه دی
خو ګوره په هغې کې اسپتال کولاو شو نو دا یوازې زما پیدا نه ده، دا د ټول ولس پیدا ده. دا زمونږ چې څومره خویندې دي، زمونږ چې څومره مشران دي، زمونږ چې څومره مطلب دا دی ینګ هلکان دي، نو جوړ ناجوړه هر سړي له راځي موږ وایو چې دې ته ریلیف میلاو شي. مراد سعید ته دا زه دا په زورونه دا خبره کوم او زه یې چیلنج کوم. زه چیف منسټر محمود خان ته هم وایم چې ګوره لاول خو تاسو دا چغې والئ چې زمونږ سره یې راجو په لاس کې زمونږ څه نشته، زمونږ سره څه نشته. اوس تاسو ما ته یوه بهانه وښیئ چې ستاسو سره هغه بهانه ده. اوس تاسو په وفاق کې ستاسو حکومت دی، په مرکز کې ستاسو حکومت دی، په صوبه کې ستاسو حکومت دی. نو زه تاسو ته دا وایم چې یاره ستاسو سره د مچۍ دم هم نشته. نو لکه مولانا صاحب به هسې سیګنل ورکوي او زما په حقیقت کې دا خبره اورئ چې په 20 تاریخه پورې زه به د 18 تاریخه پورې ګورم. د 18 تاریخه پورې که د ایرپورټ مسله حل نه شوه یا د سټوډنټ مسله حل نه شوه نو انشاءالله چې تمام سټوډنټ ته زه د نن نه پیغام ورکوم چې په 20 تاریخ چې زمونږ د کې پی کې څونه سټوډنټ دي او یا د اسلام آباد څونه سټوډنټ دي نو هغه به انشاءالله تعالی چې د سیلاب په شکل کې زه راولم او په ډي چوک کې به انشاءالله تعالی د ایرپورټ خبر بیا کوم او بیا به هلته کې د سټوډنټ خبره کوم. نو مسله دا ده چې لکه ما مجبوره کوم چې زه اسلام آباد ته تاله واچوم لکه څنګه چې عمران خان تاله اچولې وه داسې زه هم اچولی شم. زه بیا د مولانا په شانتې اخوا دې خوا زه نه کوم چې نن مې 27 ورکړی او بله ورځ 31 ورکوم. نه، نو کمنټس. زه به ډایرکټ بیا در نه کوم. په 20 تاریخ مې اعلان کړی دی او په 20 تاریخ به زه بیا سره د سټوډنټ سره راوځم. زه ته محمود خان ته وایم چې ته ماله نوټیفیکیشن وباسه، صرف د 5 یا د 6 میاشتو نوټیفیکیشن ته ماله وباسه. که سحر له ما ایرپورټ نو کولاو کړی نو بیا دې دا خلک مطلب دا دی ما په کاڼو ولي. پاتې شوه د مودي خبره، نو د مودي نه به هم ما سرمن وخت کې یوه خبره در کوم په دغه جاز کې کښېنم او ډایرکټ امریکې باندې کوزوم او دی به د ځان سره په زور کښېنوم. د ده پلار به هم زما سره د مودي کښېني چې په 2 منټه کې دله مودي زما خبره مني که نه مني. دا د ګپ خبرې نه دي. ستا سره دا دومره اختیارات څه شو لکه خپل وزیر اعلی نه سپین وزیر اعلی. خو زه تا ته وایم چې نوټیفیکیشن په 24 घंटे کې وباسه. محمود خان ته وایم ایرپورټ ته کولاو. زه تا ته دا وایم چې د کشمیر مسله دې حل، هر شی به دې حل. زه دې خلکو ته اریان یم چې یاره سپین خان وزیر اعلی شو نو انشاءالله په دې کې نوکرۍ خرڅېږي. په دې کې مطلب دا دی ایک کلاس پور څه شی دی؟ په 4.5 लाख روپۍ کلاس پور خرڅېږي که نه نو د دې نه به څه جوړی. خو زه تاسو ته دا وایم چې یاره بلکل زه خو دا خبره کوم خو په دعوې سره کوم چې انشاءالله تعالی محمود خان به په دې خبره پوه شي او که پوه شي نه ځان دې پوه کړي ځکه چې په پښتو هغه پوهېږي ځکه چې زما د سیمې سړی دی. نو زه درته دا خبره کوم چې دی دې په 24 घंटे کې نوټیفیکیشن وباسي د 6 میاشتو لپاره او ما دې وزیر اعلی کړي نو ایرپورټ په سبا له کولاوي. زما مسافر رونه به پکې هم راځي او زما لوکل رونه به پکې هم راځي.